چې کومه زنانه هغه د سر ویښته نه پټي نو د هغې سزا سره حدیث مبارک کې راغلی دی. علی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای وی زه او فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام مبارک لاړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جړلو نو علی صاحب وی ما ورته وی پیدا کا ابي و امي یا رسول الله د الله رسول زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي تاسو ولې جاړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل چې هر کله زه معراج په شپه باندې الله له ملاقات لاړم نو زما تک په داسې زنانو باندې وشو چې هغې د سر د ویښتونه ځوړندې وي او مازغې لکه د کټوې په شان جوش وخو. نو دا عذاب دغه منظر چې زما مخې ته راشي نبی علیه السلام مبارک فرمای ما له ژړا راشي. نو چې دا خبرې وکړلې فاطمه رضی الله تعالی عنها پاسېدله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وی د الله رسوله دا سزا ولا پسې ملاوېدله. نبی علیه السلام مبارک ورته وی